أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. د دې آیاتونو څخه تفصیل خو پرون بیان شو او یو اهمه نقطه په دې کې پاتې ده. هغه دا ده چې لا تحلوا شعائر الله، د الله تعالی د دین د نښو بې ادبي مه کوئ، او یوازې د شعائر الله مطلب که د خلکو په ذهن کې دا راته چې هغه لوی لوی نښې او علامې به ترېنه مرادي، نو ورپسې د یو ډېرې ورکوټې غوندې علامې ذکر هم چې ولل قلائد، چې هغه قلاده ده، قلاده هغه اړکې چې د څاروي په غاړه کې یا کونجه کې منجه کې او یو شی بل شی پروت وي، د دې به هم بې ادبي نه کوې. او دا خبره دومره زیاته په اهمیت بیان کړه چې وروسته یې پسې بیا دا ووایي چې واتقوا الله ان الله شدید العقاب، الله نه ویریږئ او الله تعالی سخت عذاب او سزا والا. دې کې یو بحث دا ضروری دی او زما خیال دا دی چې خلک به په دې وجه نه کوي چې خلک خفه کېږي، نو زه ځکه دا بحث تا ته کوم. کم سړی چې حرم ته لاړ شي، حرم د ټولې دنیا د مسلمانانو دی، دې باندې د چا ملکیت نشته، حرم مکی دی او که حرم مدني دی، دې باندې د چا حکومت یا د چا د قوم یا د چا قبیله یا د چا نسل د دې ملکیت په دې باندې دا ثابت نه دی. دې ته البیت العتیق په دې وجه وایي، حرم کعبه البیت العتیق دا داسې کور دی چې دا همیشه آزاد دی او دې باندې د چا ملکیت نه ثابتېږي او چاته حق نشته دی چې دې ته خپل ملکیت ووایي. اوس چې هلته څوک حج لځي او عمرې لځي او هلته څونه ورځې پاتې کېږي، دا د خلکو خپل اختیار دی. دا بله خبره ده چې انتظامي طور باندې به د هغې نه څه مشکل پیدا کېږي، په دې پوهېږو انتظامي طور به څه مشکل پیدا کېږي، ګڼه جوړه شي، د بجلی استعمال، د لارو د کوڅو صفایي، دا مسلې خو به پیدا کېږي. او که دا مسلې څوک راوچتوي نو بیا به موږ یو بله مسله هم راوچتو، هغې باندې به هم بیا بحث کوو. هغه دا چې دا وسایل و ذرایع چې د عربو له الله تعالی ورکړي دي، دا یوازې د دې عربو دي او که نه دی کې د ټولو مسلمانانو حصه ده. دا حرم چې څومره هلته کې ځمکه ده او په دې کې څومره هوټلې جوړې دي او د هغې چې څومره آمدن دی، نو دا یوازې د دې عربو دی او دا د هغه دی د حکمرانانو دی که دا د ټولو مسلمانانو شریک دی. زما رای خدا ده او دې کې زه اختلاف برداشت کوم، داسې نه چې اختلاف نه برداشت کوم، خو دا خبره دی په لویه سطحه باندې موضوع بحث جوړه شي، په لویه سطحه دی دا موضوع بحث جوړه شي چې دا د دې خلکو دا د حرمینو د آمدن او د عربو د آمدن کې د ټولې دنیا د مسلمانانو حصه ده او که دا د دې یوازې دی. دا دواړه خبرې زیر بحث راوستل پکار دي. او اوس خو ځکه زیر بحث راوستل پکار دي چې اوس موږ ته پته ولګېده چې
چې کوم خلق د حرم د تحفظ خبرې کوي او د اوسه پورې ځان ته په دې نوم باندې ډېر لوی القاب او آداب ځان ته ایښودي چې موږ د حرمینو خدمتګار یو پته ولګېده چې هغوی د حرمینو خدمت کوي او د حرمین د خپل نورو مقاصدو دپاره استعمالوي. اوس خو دا خبره واضحه شو او د چا په وینا باندې خلک دا کارونه کوي. لہذا زما دا رایه ده چې دا خبره میدان ته راوستل پکار دي. دا د ټولې دنیا د مسلمانانو مسله ده. دا د عربو یا د عربو د یو خاص علاقې او یا د جزیرة العرب یا د سعودي حکومت حق دا نه دی چې هغوی به دا فیصلې کوي چې په حرمینو کې به خلک څومره ایساریږي او څه به نظامي او دا بالکل مختار کل به دوی او د دې به دا اختیار یې څوک حج ته پرېږدي او څوک نه پرېږدي. چاله د عمرې ویزه ورکوي او چاله نه ورکوي، څونه مودې دپاره یې ورکوي او څونه دپاره یې نه ورکوي. او بیا چې سړی د خپلې ویزې نه یو ورځ هم زیات هلته پاتې شي نو هغه له به بیا څه سزا ورکوي او هغه سره به څه کوي؟ هلته به یې جیل کې بند کړی او هلته به یې حرم کې مانځه ته نه پرېږدي. دا خبرې د منلو او د برداشت کولو نه دي. د دې معنا دا ده چې حرم د دوی ملکیت دی او د باقي مسلمانان هسې خیراتي هلته به ورځي او د دې نه به سوال کوي. قرآن خو ورته دا وایي چې لا تحلو، د حاجي او د عمرې زائر د ده بې ادبي او بې احترامي به نه کوي. لیکن مونږ ګورو عملا چې بې ادبي او بې احترامي روانه ده. تا اجازت نه دی اغستی، تا ویزه نه ده اغستی، تا ویزه کې پې وخت زیات شوی دی، تا ډېرې ورځې تېرې کړې. دا ټولې خبرې په خپل ځای به وي. د دې به څه وزن وي، داسې نه چې د دې د وزن نه انکار کړم، څه وزن به وي. خو دا یوازې د یو خاص فرقې یا د یو خاص ډلې یا د یو خاص نسل یا د یو خاص قوم یا د یو خاص علاقې یا د یو خاص مملکت دا د هغوی اختیار نه دی چې هغوی به په خپل منځ کې فیصله کوي. زما د خبرې مطلب دا دی، زما د خبرې مطلب دا دی چې دې کې به باقي مسلمانان شریک او باقي مسلمانان چې پکې شریک نو هغه به د هغه د خوښې نه وي چې هغه به پکې فلانکي ځای نه چې دی او دی به پکې دغه به د تمامو علاقو د مسلمانانو نمایندګان به په دې کې شریک. او دا ځکه دا خبره کوم چې مونږ ته عملا داسې خبرې ښکاره کېږي، هلته وینو عملا چې ډېر څیزونه داسې دي چې هغه د امت مسلمه اجتماعي مسلې نه دي، اجتماعي خوښه نه ده. د امت مسلمه د اکثریت تایید هغې ته نه دی حاصل. د امت مسلمه د اکثریت د اهل علمو تایید هغې ته نه دی حاصل او د هغې باوجود خلک وایي چې بادل د اډر دی او دا به کېږي داسې. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې دا اختیار یوازې د سعودي حکومت ته حاصل نه، ورته د خدای په نظ حاصل دی، نه ورته د اصولو په لحاظ، نه ورته د امت په هېڅ وجه نشته، نه ورته د قرآن او سنت په وجه دا اختیار حاصل دی او نو د مسلمانانو اجتماعي طور دا اختیار ورکړی. زړې خبرې راته به ډېرې نه یادوي خلک چې یاره زړو زمانو کې دا چلو هغه چلو فلانو ډینګو، هغه خبرې جدا دي. اوس دې وخت کې دا وایم چې د ټولو نه بهترینه طریقه د مسلمانۍ، د ورورولۍ، د مینې، د محبت، د اسلام، د اصولو، د عقل، د ټولو اصولو باندې دا بهترینه خبره ده. د ټولې دنیا د مسلمانانو نمایندګان دې راشي او دا ټوله مسله دې د هغوی په میدان کې کېښودی شي او په هغې کې د چا دا نه وي چې دا پکې نو مشر بابا دی، د ده به پکې خامخا منل غواړي. نه، دا ټول مسلمانان یو شانتي دي. عربو څه فضیلت په عجمو باندې دا پیغمبر علیه السلام ویلي چې نشته، نو زه نه منم د عربو فضیلت. ته ما ته د عربو فضیلت مه بیانه. ما ته نبی علیه الصلاة والسلام په صفا الفاظو کې ویلي دي په خطبه حجة الوداع چې لا فضل لعربي علی عجمي، که زه عجمي ما او ته عربي نو ستا په ما څه فضیلت شته نه، دا زه منم نه. ته څومره دلیلونه وایې هغه ووایه. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه حجة الوداع ورلد آرډر پیش کړی، ورلد آرډر. دا د ټولې دنیا لپاره یو سیسټم، یو نظام. او په هغه ورلد آرډر کې د ټولو نه بنیادي خبرې دا وي چې فضیلت به راته پکې نه یادې چې عرب په عجمو باندې فضیلت لري. بالکل
الا بالتقوا د تقوا نه بغیر او تقوا جامو ته نه وي او تقوا دې ته نه وي چې کوم نکن وسیم ته ما دانه ور صحابه بچیم او د ما نیکونه داشي وو په حرم کې پیدا شي حرم کې پیدا کېدل کمال نه دی حرم کې ابو لهب هم پیدا حرم کې ابو جهل هم پیدا دا براته نه وای نو دا مې ته ضرور ولې خبره په دې وکړو د ما د ټولو خلکو ته څوک زما دا درس اوريو که وسی اوريو که بیا یې اوري نو چې په هر ژبه کې دا په کوم ځای کې زما او دا درخواست دی چې دا پیغام به عام کې دا پیغام عام کول غواړي ترکیانو سره تاسو جګړه وکړه د چا په وینام وکړه د چا په وینام خلافت ختم کو د چا په اشارو دا زړه باسونه دي خیر دی دا مونږ ته پته ده خدا به نه بیان اوس دا به وایو چې تاسو د الله د دین تحفظ او د حرمینو تحفظ تاسو ډېر ښه کولی شئ که په دې مسلمانانو کې نور هم داسې خلک شته چې هغه هم دا تحفظ کولی شي ستا د تحفظ خو ما ته پته ولګېده تا څومره تحفظ د دین وکړو تا د چا په وینا باندې څه څه وکړو اوس د چا په وینا لګیا یې را روانې منسوبې دي څه دي نو دا خبره تاسو ته ترخه ښکاري خو دا ترخه نه ده ځکه چې را روانې منسوبې موږ ته پته ده چې څه روانې دي د خلکو ارادې څه دي خلک څه کول غواړي حج چې دی دا ځان له یو مستقل سیستم دی حج او عمره او د حرمینو زیارت دا ټوریزم نه دی دا تا ټوریزم ته حواله کړی دی ټوریزم خدا دی چې په یو علاقه کې چېرته د سیر و سیاحت څه مقامات دي او خلک زیارت او سیلونه کوي حرم له خلک سیلونه نه ځي حرم د سیل ځای نه دی مدینه منوره د سیلونو ځای نه دی حرم او مدینه منوره د عبادت ځای هلته نه به خلک دین زده کوي هلته نه به خلک تقوا زده کوي قرآن و سنت به زده کوي خدا ترسی به زده کوي حرم سره محبت به زده کوي یو عالمی فکر به راوړي د هغه ځای نه زما امام به ته او ستا امام به ټرمپ وي دا شی ذهن نه مني دا نه مني ذهن لہذا ښه خبره دا ده چې د مخکې د دې نه چې د هغې نه یو بله خرابي جوړه شي او امت د یو بل غم سره مخامخ شي خدای دې نه کړي امت د یو بل مشکل سره مخامخ شي او یو نوې فتنه په دنیا کې را پیدا شي یو بل افراتفری را پیدا شي یو بل جګړه را پیدا شي یو بل فتنه را پیدا شي یو بل فساد جوړ شي چې بیا چاله د هغې حل نه ورځي نو د هغې نه مخکې زه مسلمانانو ته دا پیغام ورکوم چې ادرکو هذه الامه خبره خو ګرانه ده خبره خو په خلکو ښه نه لګي ته چې د چا په لاس کې د چا په اختیار کې کار لري هغه به وایي چې صاحب زما په نو بیا به راته یا دا ثابتوي چې حرمین ستا ملکیت دی او یا به دا ثابتوي چې ته مسلمان یې دا موږ مسلمانان نه یو مسلمانی یوازې د عربو دپاره زه عمل کلاس کې وړو ته دا وایم او تاسو ته به مې همدا څو ځله دا خبره کړې چې چا زما درسونه مخکې اورېدلي چې قرآن خو په عربۍ ژبه کې دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام عرب دی د جنت ژبه عربي ده نو بیا خو د عربۍ یو فضیلت شو نو که د دې دا مطلب چې د دې وجې نه د قرآن د دې وجې نه د عربۍ ژبې یو فضیلت دی چې قرآن پکې دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام عرب دی خو یو ژبه کې به د الله تعالی کتاب راته نور کتابونه خو په عربۍ کې نه نازل شوي نو هغه خلک مسلمانان نه و موسی علیه الصلاة والسلام هو نه عربي ویله او نه د موسی علیه الصلاة والسلام ژبه عربي وه او نه د تورات ژبه عربي وه نه د انجیل ژبه عربي وه او نه د عیسی علیه السلام ژبه عربي وه او نه عیسی علیه السلام عربو نه موسی علیه السلام عربو نه داود علیه السلام عربي و نه ژبه عربي وه نه د زبور ژبه عربي وه خدا الله تعالی خو خدای چې کوم کتاب په کومه زمانه کې نازلې نو خو په خلکو باندې لازمه ده ډېر په غیر عربی کې نازل کړي دي خدای په عربی کې نازل کو اوس هم زموږ ذهن دا مني عقل دا مني تجربه دا مني چې د عربی ژبې نه په زیاته بهترینه ژبه په ژبو کې بله نه وه چې د الله تعالی کتاب یې په هغې کې نازل شوی دې نه خو انکار نه کېږي دا خو داسې خبره ده خو د قابل انکار نه ده
په بل ژبه کې دا عربی ترجمه یو طرف ته کا، خو په دې عربی ژبه کې د قرآن ترجمه بل طرف ته کا. په عربی ژبه کې خو د قرآن ترجمه چې ته کې د عربی په نورو ټکو کې نو هم به خامخا پکې تفصیل وي. په یو ټکي په دې نور عربی ژبه کې د قرآن مجید یو لغت چې ته ترجمه کې نو په تفصیل به پکې کې. قرآن چې په یو لفظ کې کوم معنا بیان کړي هغه بل څوک نشي بیانولی په یو معنا. نو په یو ژبه کې نازلېدو په عربی ژبه کې نازل شو، یقینا چې د دې کمال شته، دې کې کمال. خو د دې دا مطلب دی چې آینده لپاره چې څونه عرب دي ابا زما په سر سواری او ابا زما نه ښه مسلمانانی او زه به په اسلام کې 2 نمبر یم او دی به 1 نمبر وي، دا خو د دې نه معلومي. دا خو نه پیغمبر ویلی دي نه خدای ویلی دي. بلکې قرآن مجید خدا هم ویلي زمونږ خو پکې یو کمال بیان کړی دی او د دې پکې نه دی بیان کړی، د غیر عربو پکې کمال بیان کړی. ولو نزل الله على بعض الاعجمین فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. که قرآن په عجمو نازل وی نو د عربو به نه ومنلی، او دی پکې نه دی ویلي چې په د عربو نازل شو نو دا باقي به یې نه مني. په عربو نازل شو غیر عربو منلی. او که په عجمو نازل وی، په عجم سړي نازل وی نو ما كانوا به مؤمنین، دی په ایمان نه راوړه. او دا باس خو خیر دی، دومره تفصیل سره نه کوو مخکې. دا معلومول او د دې نه دا ثابتول چې هر عربي دا زما دپاره بس داسې دی لکه شیخ الحدیث او شیخ القرآن. دا خبره خو مې ذهن نه مني، دا خبره نه الله ویلې ده نه رسول ویلې ده او نه عقل. چې یو سړی بس په دې وجه چې هغه عربي دی نو هغه په عجمي به د قرآن او سنت ټول عمر او ټول ژوند به وقف کړي، ټول ژوند به وقف کړي. او دی به صرف پیدایشي عربي نو دی به تا ته وایي چې زه مړه ته پسې پوهېږي، زه خو عربي یم. نو دا نشه به دا نشه ته یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ایستلې وه. خطبه حجت الوداع کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی اولنې جمله دا ویلې و تاسو دا خطبه حجت الوداع تمام تفصیلات چې راجمه کی مختلفې جملې دي په مختلفو ځایونو کې نقل پای کې اولنې جمله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویلې و چې ان الله تعالی قد اذهب عنكم نخوة الجاهلیه. عربو مخته چې شو خلق الله تعالی قد اذهب عنكم نخوة الجاهلیه، الله تعالی استاسو د جاهلیت هغه نشه د اسلام په وجه ویسته. كلكم بنو آدم، ټول انسانان د آدم بابا اولاد، و آدم من تراب لا فضل لعربي على عجم. نو هغه نشه اوس په دې کې بیا را پیدا ده، هغه د دې په پوهه خلکو کې را پیدا ده او په ناپوهه کې خو خود ده. نو دا خبره چې ده نو دا مې راته ځکه ووایي او دا مې بیا دوباره ځکه وایم چې که چېرته دا سلسله هم داسې روانه وي او دا صورتحال د حرم ذمه دارانو خلکو عجیبه عجیبه خبرې کوي. حضرت ذمه داران خلک ټرمپ چې راوستی ولته سعودي ته، تاسو ته به یاد وي اوس څو مخکینه خبره. نو هغه یو لوی زبرګ چې د ځانه غټ زبرګ جوړ کړی دی او خلک پسې منځو او کله جاړي او کله څه کوي او کله څه کوي. نو هغه څه ویلي وایي په ټول امت مسلمه باندې د 2 کسانو ډېر لوی احسان دی. وایي یو په هغې کې ټرمپ دی او بل سلمان دی، شیخ سلمان. نو شیخ سلمان خو هر څه چې دی خو عالم دی، مسلمان دی او هر څه چې دی غلطیانې په خپل ځای کې ډېرې غټې غټې غلطیانې کوي، خو زه مسلمان خو دی نه به مونږ احسان دی، نه به ما رور دی، به ما بد نه لګي. خو ټرمپ څه ته وایي چې ته په ما باندې د ټرمپ احسانات وایي؟ د ټرمپ په مونږ احسان دی؟ په چا احسان دی؟ په تا به احسان وي، په ما خو یې نشته. په امت مسلمه احسان دی؟ د امت مسلمه خو تباهي وکړه، په فلسطین کې تباهي وکړه، په باقي دنیا کې تباهي وکړه، ټوله دنیا یې اور سکور کړې ده، دا شام یې تباه برباد کړو. دا د چا د وجې نه دی؟ کوم ځای کې چې د مطلب یې هلته یو شان انداز اختیاري چې مطلب نه هلته چې پوهېږي چې مسلمانان په کومه طریقه زیات وجلی کېږي نو هغه شانې تکنیک اختیاروي. څوک پرې پوهېږي څوک پرې نه پوهېږي. خو که دا اړو پکې نه یو مسلمان هم نه وی وجلی، خو ټرمپ څه ته وایي؟ لکه د ټرمپ په مسلمانانو څه احسان دی؟ د یو غیر مسلم
پته ولګېده چې په چا احسان دی که نه دی ستا دماغو کې د ټرمپ بوت ناست دی ته بوت پرست دی ته دماغ نه مخکې بوت پاک کړه زه بیا دا خبره کوم خلک ما نه خفه کېږي بیا زه هم دلته ماله جومات جوړی او دلته پکې ما ته وایي زه د توحید ښیم او زه د سنت ښیم او زه د پیغمبر مطابق ژوند ښیم او د پیغمبر مطابق درته مونځ ښیم ما ته د پیغمبر مطابق مونځ ته مه ښایه مهرباني وکړه ما ته پلار نیکه ښودلی هغه خپل لاړ شه هغه ته وایه ته مسلماني زده ته توحید زده خو بهرحال دا تودې سړی به یو بل ته وایو دا په خپل منځ کې به وایو ته به د ماغه برداشت کوې او ته خو ما ته کنزل کوې تا مولانا مودودي ته کنزل کړي زه کنزل نه کوم تا به مولانا مودودي الزامونه لګولي دي بهتانونه دې لګولي دي دروغ دې ویلي دي زه خو دروغ نه وایم زه خو الزام نه لګوم او رښتیا وایم خپل دروغ نه یادوي او زما هغه لږ لږ رښتیا یادوي او زه خفه کېږم ته به دروغ وایم زه به نه خفه کېږم او چې زه رښتیا وایم ته به خفه کېږي خو دا خبرې په ځای پرېږده خو دا درته وایم چې اوس لویه فتنه را روانه ده اوس لویه فتنه را روانه ده سبا چې راشي او دا ټرمپ ته په دې کعبه کې کښېني نو څه به کوې چې د مدینې دروازې ورته کولاو کړي نو څه به کوې چې د حرم دروازه ورته کولاو کړي نو څه به کوې زه دا وایم چې دا د حرم دا مسله میدان ته راوستل غواړي دا په ټوله دنیا کې میدان ته راوستل غواړي چې دا د چا ملکیت نه دی حرمین بس دی چې یو بیت المقدس را نتلی دی او یا اتیا کلونه وشو دا حرمین دا څنګه به داسې خلکو ته حواله شي چې دغه په دماغو کې ټرمپ امام دی د مسلمانانو د باقاعده یو کونسلي د ټولې دنیا د مسلمانانو د ترکی دی په دې کې ډېر لوی اهمیت دی ترکی نن سبا امامت کوي د مسلمانانو امامت حق ته حاصل دی طیب اردوغان ته حق حاصل دی دنیا امامت ته دې پکې څه دی او چا په مخ خبره نشي کولای سلمان زوی ته خبره نشي کولای او زوی د ټرمپ په مخ ټوت نشي کولای ته به ما د مسلمانانو سره مسله حل کی زما د مسلمانانو زما امیر طیب اردوغان دی طیب اردوغان د دشمن په سترګو کې ټرمپ ورته وایي چې د شام ته مه راځه شام تاسو ته به د شام مسله معلومه وي شام د ترکی په سرحد دی په شام کې دننه کردیان دي ښه خلک هم پکې دي بد هم پکې دي هر قوم کې ښه او بد دي خو په هغې کې څه خلک دي چې هغه امریکا ټرین کوي امریکا ولا پیسې ورکوي امریکا ولا وسلې ورکوي او ورته وایي شابه پرې ترکي کې دماکې کوي چې دا ترکي در په خپلو خپو ونه دري او وسله ولا څوک ورکوي او پیسې امریکا ولا ورکوي دا عفرین چې کومه علاقه ده عفرین د شام سره لګېدل د ترکي سره لګېدل عفرین علاقه نو هلته د هغې ټیکانې دي او هلته د هغې ټریننګ سنټر دي نو طیب اردوغان ورته وایي چې زما او دا د شر دا جاله ختموم او ټینکونه یې ولېږل هلته ټرمپ ورته د هغه ځای نه ټلیفون وکړو ورته یې وایي چې دا چې ته دلته راځې او دا خلک ته وجنې نو دې معنا ده ته ما سره جګړه کوې ته ما ته را مخامخ کېږي ټرمپ ورته ټلیفون وکړو نو طیب اردوغان ورته وایي چې د دهشتګردو ملګرتیا مه کوه او زه درلم او درته وایم چې اخواشه دی دې ته زه نر مؤمن وایم مؤمن دې ته وایي چې ټرمپ ته داسې جواب وکړي نو هغه هلته ورغی او هغه علاقه یې واخیسته او ورته یې وایي نور به مې هغه ځای له به م ځم او هغه ځای له به م ځم او هغه ځای له به م ځم دا چې کوم شرونه تا په کوم ځای کې دا جالې د کوم ځای کې اچولي او دا د شیطانان را پیدا کېږي دا ټول به ظالم زه دې ته خپل لیډر وایم نو زما لیډر محمد هم نه دی محمد بن سلمان او سلمان هم نه دی ورونه به مې مسلمانان دي کېدای شي ما نه ښه مسلماني په دې وجه نه چې عرب دی به رانه به ښه مسلماني په بله وجه به رانه ښه مسلماني چېرته زه به ګناهګار یم دی به دونه ګناهګار نه وي د ما په شانتې په خپل ځای خو دته لیډر نشم نو دا خبره به دا دی لا تحلوا شعائر الله دا حرم خو د الله تعالی د دین د ټولو نه لوی شعار خو د حرم دی ما خو د حاجي نه خبره شروع کړه که نه خو لوی شعار خو حرم دی نو د حرم په باره کې خو دا خطره پیدا شوې ده زما زړه کې خدای تلوسه او دا خطره پیدا ده چې خدای دې نه کړي چې سبا له دغلته کې به امریکایان فوجیان به راځي که ټرمپ به راځي هلته که څه به کېږي سبا به څه اورو
نو لہذا دا خبره د دنیا مسلمانانو له پکار ده چې دا میدان ته راواچوي چې باید د حرمینو په باره کې به دا اختیار یوازې د عربو باندې دا به د سعودي عرب اختیار نه یوازې څوک به هلته راځي او څنګه به راځي او څه به نه راځي دا اختیار تاله نه دی پکار دا اختیار د ټول دنیا د مسلمانانو دی او لیډرشپ یې زه دا نه یم زه پاکستانی په دې حیثیت باندې دا نه یم چې لکه پاکستان له اختیار وکړي ځکه زمونږ به هم کله به څه راځي کله به یو راځي او کله به بل راځي اوس که دا نمونه مې واغسته بیا به ته وایې چې اوس پارچا راږدي ما سره داسې لیډر په پاکستان کې نشته دی چې د هغه باندې دا اعتماد وکړم چې واقعي د حرم اختیار د ده په لاس کې راغی دی به درسته فیصله وکړي داسې لیډر دلته نشته داسې لیډر په دنیا کې یو دی او دوه دي یو طیب اردوګان لیډر دی او بل د ملیشیا نجیب رزاق هم ورپسې دویم نمبر لیډر هغه دی د ملیشیا نجیب رزاق نومې دی او د هغه وزیر اعظم هغه پسې بیا ټیک دی زموږ نه ښه دی نو زه د قوم پرستۍ خبره نه کوم د قوم پرستۍ چې پاکستانیانو ته ما ته ما واله خو بهرحال دا خبره او ته به وایې طیب اردوګان ولې دا خبره نشي کولی نو هغه څنګه دا خبره وکړي غریب دا خبره څنګه وکړي هغه خو دا خبره وکړه چې ټرمپ ته دا چلو کو نو ټرمپ والله د محمد بن سلمان په خوله باندې جواب ورکړو هغه د اسرائیلو د وزیر اعظم په باره کې طیب اردوګان وی دا دهشتګرد دی او د ده د ریاست هم دهشتګرد دی نو ټرمپ خپل هم جواب ونه کړو او تکنیک ته ګوره نو محمد بن سلمان ته وی د دې خبرې جواب ته وکړه نو محمد بن سلمان مصر ته لاړه او د مصر دغه ظالم سیسی چې دغه د جانونو ذلیل انسان دی دا ظالم په ملاقات کې ورته وی دا طیب اردوګان چې دی که نه وی دا د شیطانی مثلث حصه ده د شیطانی تکون حصه ده نو هغه خو هغه ستا د مسلمانانو خلاف استعمالی نو هغه غریب چې داسې خبره کوي نو تا جواب له سعودي ورکوي نو دا د نور دنیا د مسلمانانو دا د عام مسلمانانو کار دی چې دې کې کار وکړي بهرحال دا یو بنیادی جمله وه چې دا مې پرون په ذهن کې وه خو پرون مکمله ونه شوه نن مې تا ته وویله بلې خبرې له راځو وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دا آیت چې دا زده کول غواړي او دا ګرانم دی ډېر تاسو ته خو به مخکې نه ویلی تاسو به وایي دا څنګه ګران دی خو چې زه درته بیان کړم نو تا ته به پته ولګي چې دې کې ګرانوالی شته اولنۍ خبره دا ده چې دا صورت څنګه چې تا ته ویلې شوي دي دا صورت المائده دا د شپږم کال په آخر کې او یا د اووم هجرت په اول نازل دی او دا آیت هم د دې صورت مائده حصه ده نو دې معنا دا ده چې دا آیت ابتدا کې هم دغه وخت کې نازل دی چې په کوم ځای کې دا آیت دی بل طرف ته عام روایات د تفاسیر دا دي چې نه دا آیت خو په حجة الوداع په موقع نازل دی حجة الوداع په موقع چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د عرفه خطبه ویلا نو دا آیت پکې وی او ځکه خو خلکو په خلکو باندې اعتراض وکړو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د نور خلکو بشمیره روایت پکې دي چې خلکو د یو بل نه تاسو کو یا یو عیسائی لګیدل لري او هغه د مسلمانانو نه تاسو کړی چې دا آیت په مونږ کې نازل وي نو لتخذناه عیدا مونږ بل دغه ورځ نه اختر جوړ کړی نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به دا هو اختر وکړ دا نه هم عرفه نو هغه وجه نه باندې مخترو او بل په دې وجه چې جمعې ورځ باندې مختو هغه ورځ باندې عرفه د جمعې ورځ به خلک جو حج اکبر وي حج اکبر وي نو عرفه د جمعې په ورځ نو به دا خاصم نه مخکې د جمعه ونه جمعه خو اختر دی د عید وعید وعید اجتماع نو دا خو اختر نو عام روایات خدا دی چې دا خدا عرفه په ورځ الته نازل اشکال په دې کې بل نشته
مولانا مودودی دا خبره کړې ده خو تفهیم القرآن د کتونه مخکې زما ذهن کې راغلی و چې که داسې شي چې د آیت دوه ځایه نازلې نو څنګه به نو بیا تفهیم القرآن چې مې وکړو نو مولانا وایي زما هم دا رایه ده خو سړی یېرېږي چې د بل چا خبره نه وي او سړی خپله خبره کوي نو وایي چې یاره دا خلک به څه وایي چې عین ممکنه ده چې دا آیت دوه ځله نازلي یو ځل دلته نازل دی او یو ځل وروسته نازل دی دا خبره ته ولې کوې چې دا د دوه ځله نازلي ځکه چې که په دې ځای کې دا آیت نازل شي نو د دې معنا خدا شو چې الیوم اکملت لکم دینکم دین پوره شو و اتممت علیکم نعمتي نعمت مې در باندې پوره کړو او رضیت لکم الاسلام دینا بس اسلام دین دی دې کې څه کمه به شي نشته نو بیا به دا سوال را پیدا کیږي چې که دا آیت دلته نازلي نو د دې نه بعد خو ډېر شي احکام راغلي د دې نه بعد خو ډېر شي احکام راغلي لکه د مثال په تور باندې د دې صورت کې دنه ته ګوره ورته بشمیره د حج احکام راغلي دي د خوراک کاک احکام پکې راغلي دي د اهل کتابو سره د نکاح مسلې پکې راغلي دي د اودس او د غسل او د تیمم مسلې پکې راغلي دي د بغاوت او د فساد او د سرقې د سزا مسلې پکې راغلي دي ډېر مسلې پکې قانون شهادت ډېر مسلې پکې راغلي دي دې پسې بلکې ته ګوره کنه هم دا آیت دی ورپسې یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم نو چې خلک وایي چې دین مکمل شو دا سوال زین سره کې د جوابونه کو چې دین مکمل شو نه دی معنا دا چې احکام مکمل شو عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت پکې ده چې دا اکملت لكم دینکم نه مراد دا چې احکام مکمل شو چې احکام مکمل شو نو احکام خو په سورۃ د روان دي او کته وایي چې د اکثریت رائے دا چې نه دا آیت دلته نه دی نازل دا آیت په یوم عرفه نازل دی او دا غینه بعد احکام نه دی راغلي نو ما دا غینه بعد هم احکام راغلي دي تفسیر ابن جریر طبری راواله دا ما راوړ او دې کې د هیڅ اختلاف نشته چې یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله د کلاله په باره کې چې کوم آیت راغلی دی هغه د دی حجۃ الوداع نرستو راغلی حجۃ الوداع نرستو نازل دی بلکې امام ابن جریر طبری فرمایي چې د حجۃ الوداع نرستو وحی ډیره زیاته په جلدی براتله مخکې به دومره زر وحی نه راتله لکه د حجۃ الوداع نه بعد چې به څومره زر وحی راتله نو هغه وحی کې احکام وو یا نه وو کم از کم دا حکم خو ورپکې وو چې یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله د کلالې مسله خو پکې وه لہذا دا یو خبره خو خطا ده چې دا کوم خلک کوي او هغه دا خبره کوي چې مونږ ته وایي چې یاره د امامانو پکې کوم ضرورت دی امام ابو حنیفه ته امام شافعي ته او امام مالک ته پکې کوم ضرورت دی او د اجماع ته او د قیاس ته او د اجتهاد ته پکې کوم ضرورت دی الله تعالی خو ویل دي چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي نو زه تا ته د هغې دوه جوابونه تا مخکې زده کړو چې که دا تا نه تپوس کوم چې الیوم اکملت لکم دینکم دا آیت کله نازل دی دا په دې ځای نازل دی چې دا کوم ځای کې دلته دی نو د دې نه مخکې په سلونه حکمونه د دې نه بعد راغلي د دې نه بعد نو ته چې وایې چې اکملت لکم دینکم نو دا وروسته چې کوم احکام راغلي دا ولې د دین احکام نه دي دې ته به دین وایو که دې ته به څه وایو نو دا هم د قرآن احکام دي او که ته الا بالله دا وایې چې نه دا بالکل په حجۃ الوداع کې دا آیت نازل دی نو ما دا غینه بعد هم یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله نو د کلاله په باره کې چې د قرآن دا حکم دی دا دین دی که نه دی ته مخکې د دې جواب درکړه زه بیا د دې جواب درکړم چې اجتهاد د دې مخالف دی که نه دی اجتهاد د دې منافي دی که نه اصل جواب دام دی چې دا خبره چې که اکمال دین راشي که دا غینه بعد هم شي فرض کا او د دې نه بعد یو آیت هم نه دی نازل او دا ټول ته مخکې نازل دي خو بیا هم د الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتي مطلب دا نه دی چې دا تابسته دی چې احکام معنا د دې نه بعد حکم شرعي نشته حکم شرعي شته خو حکم شرعي د مخکې هم دوه قسمه او اوس هم دوه قسمه دی یو حکم شرعي هغه دی چې الله او د الله رسول برای راست درته وایي چې منسوس څه ته وایي منسوس
یو منسوس یو غیر منسوس دی حکم شرعي. منسوس حکم شرعي دی ته وایي چې الله او د الله رسول ویلي چې دا حکم. غیر منسوس هم حکم شرعي کې دی شي خو هغه ته استنباط وایي، هغه ته اجتهاد وایي. د دواړو په منځ کې فرق څه دی؟ مې د دواړو په منځ کې د ځمکې د اسمان فرق دی، خو ته پرې پوهېږې نه. هغه دا دی چې د هغې حرمت او حلت یقیني او قطعي چې الله او رسول ویلي، او چې مجتهد یې ووایي نو د هغې تحلیل او تحریم صحیح، هغه ځوني، هغه ځوني. پای کې اختلاف کېدی شي، د الله او د الله د رسول سره اختلاف نشي کېدی او د مجتهد سره اختلاف کېدی شي. ته وایې چې یاره جی دی له خو د حرام دا لفظ خو د علماو هم ویلی دی، امام ابو حنیفه حرم هذا وحل هذا. نو ما وی چې ډېر لرې نشي تللی نو مړه دا معارف القرآن راواله. په دې کې د کتاب د ابن عبد البر مالکی د جامع و بیان العلم په حواله باندې د حضرت سفیان قول نقل کړی دی، د یحیی بن معین، د سفیان نه د یحیی بن معین قول نقل کړی دی. هغه وایي چې ما برح اهل الفتوى يفتون فيحل هذا ويحرم هذا. دا خو د ابتدا نه دا قصه را روانه ده چې خلک د خلکو نه تپوس کوي او علما د هغې جواب ورکوي. نو کله یو شي ته حلال وي او کله یو شي ته حرام وي. خو فلا يرى المحل ان المحرم هلك لتحريمه. خو چې حرام یې ورته ووي نو د دې معنا دا نه چې مفتي ورته حرام وي او هغه بل سړي خو دا کار وکړو نو بیا چې مطلب یې دا دی چې لاړ غرق شو. ځکه غرق هغه څوک شو چې د الله او د الله د رسول د برای راست محرم خلاف یې وکړو، چې د مجتهد د اجتهادي مسئلې خلاف یې وکړو، هغې ته غرق نه وایي. او لا بیا هغه خبره چې د بل مجتهد ور سره اختلاف هم د بل مجتهد ور سره اختلاف هم. البته چې د تمام مجتهدینو اجماع پې وشي نو هغه د قرآن نه ثابته خبره ده چې د هغې خلاف به بیا نه کوي. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. مسلمانان یو اجماعي لار ده او د هغه پرېږدي نوله ما تولى چې چېرته ځي نو ځي دی خو ونصله جهنم، بیا به دوزخ ته دننه. دا خو واضحه. نو اجماعي مسله جدا ده او نو اجتهادي مسله باندې چا د حرمت قطعي حکم لګولی دی. لہذا دا خبره ذهن کې کېنول چې د کمال دین د اجتهاد سره څه منافات دی نو منافات نه دی. او که بل دلیل وی نو بل دلیل هم درته ویم. هغه دا چې یو دین دی او یو شریعت دی او که ته د دین او د شریعت فرق نه پېژنې نو بیا ته په هېڅ کې نه یې. بیا تا ډو په دین کې خبرې مه کوه، ځه چېرته کې بیزې ساته. بیا تا ته چا ویلي دي چې ته د دین متعلق خبرې کوه؟ د دین او د شریعت فرق نه پېژنې. دین او شریعت. مولانا مودودی دا کتاب وګورو نو په خپله به ورته پته ولګي. دا دنیات او خطبات راواله هم به دې پې پوهېږي، مولانا به دې پې پوهېږي چې دین او شریعت کې څه فرق دی. نو اليوم اکملت لکم دینکم، دین خو د ټولو پیغمبرانو هم یو دی، نو شریعت د ټولو پیغمبرانو یو دی. دین خو اصولو ته وایي. اصل خبره دا ده چې دا آیت نازل دی په یا 2000 نازل دی او یا بالکل د اکثریت خبره منو چې دا صرف په حجۃ الوداع کې نازل. خو دې آیت باندې پوهېدو کې مسله ده چې دې آیت باندې ته ځان پوهېږي. دلته 3 الفاظ راغلي دي، په دې 3 الفاظو غور کړو. 3 الفاظو نه مطلب څه دی؟ یو دی اکملت لکم دینکم، بلکې د دې نه مخکې بل لفظ راغلی دی اليوم یئس الذین کفروا من دینکم. نا امید دي کافران ستاسو د دین د مغلوب کېدو نه. یو دا جمله. دویمه دا چې فلا تخشوهم د دې نتیجه شوه. دویمه خبره دا چې اکملت لکم دینکم. او دریم واتممت علیکم نعمتی. او سلورم ورضیت لکم الاسلام دینا. ځینو خلکو باندې اشتباه راغلی د څلورو واړو خبرو به څنګه فرق کوو، حالانکې د څلورو واړو خبرو فرق چې په دې ځان نه پوهې کړی نو په دې ټوله خبره نه پوهېږي. بیا چې دې باندې ته ځان پوهېږي نو بیا به درته مسلې اسانې شي.
اولنې مسله دا ده چې اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، نا امید دي کافران ستاسو د دین نه، یعنی ستاسو د دین د زوال نه. څه مطلب دی؟ یعنی کافران اوس په دې پوه شوي دي چې دا دین هغه ځای ته رسېدلی دی او د انسانانو په زړونو کې، په دماغو کې، د انسانانو په دې معاشرت کې، د دې په دې معیشت کې، د دې په دې تمدن کې، د دې په دې تهذیب کې، د دې د ژوند په دې اجتماعیت کې داسې نښې او داسې زیلې کړي دي چې دا د دین اوس راوځي نه. دا داسې خبره نه ده چې صرف هسې یو خبره په دماغو کې پرته ده او ته چې ورته بله خبره ور واچې دا به ترې وځي، یا هغه د یو خبرې عادت دی او چې ته د هغه عادت بدل کړي، یو څو ورځې بل ځای کې پاتې کړي او څه نور څه سبق ورته ووایې نو به نه. اوس د مسلمانانو دین هغه ځای ته رسېدلی دی چې هغه یو عقیده وه، د عقیدې مطابق بیا د هغې عمل و، د هغې عمل مطابق بیا د هغې معاشرت و، بیا د هغې مطابق د ژوند فیصلې وي، بیا د هغې تهذیب و، بیا د هغې د ژوند یو ثقافت و، د هغې ټول رنګ ډنګ انفرادي او اجتماعي په یو بل رنګ کې رنګ شوی دی. او دغه رنګ د دینه لرې کېږي نه، دا رنګ د دینه لرې کېږي او دې ځای ته د مسلمانان ورسېدل. نو فلا تخشوهم واخشوني. اوس یې ورته وایي چې ګورئ چې څنګه چې هغوی ناامیده شو چې تاسو دا دین پرېښودی نه شئ، نو تاسو مو د هغې نه مه یېرېږئ که نه، تاسو مو د هغې نه مه یېرېږئ، زما نه یېرېږئ، د الله تعالی نه یېرېږئ. ځکه چې دشمن خو ستا دبدبه او ستا روب او ستا هغه کلکوالی او سخوالی محسوس کړه او ته یې نه محسوسوې. نو په کار ده چې ته یې محسوس کړي، چې دشمن ستا وزن محسوس کړي چې هلکه دا سړی د خپل نه اوس دا وړولو نه دی. نو په کار ده چې په دغه انداز کې تم د خپل دا وزن، نو فلا تخشوهم، نه داسې نه چې هغې نه یېرېده د خدای پاک نه. خو مطلب یې دا دی چې په دې خبره کلک پاتې شي، هسې نه چې سبا داسې څه فیصله وکړې چې د دشمن د یارې په بنیاد یو خبره او یو فیصله چې ته ونه کړې. لکه تا ته نن ګوره نن زموږ صورتحال څنګه دی، بریتونه تاو چې ټمبم را سره دی او داسې قوت یو، داسې فوج مو دی او داسې پلان کې او داسې ادارې مو دي. په منځ کې چې راته د هغه ځای نه یو ټلیفون شي نو بیا هر سړی ډېري، چې هغه ورته وایي په رکوع شه نو دی په سجده شي، چې دی ورته په سجده شه نو دی سملي. نو دغه ستا حال دی. نو فلا تخشوهم واخشوني. نو یو مطلب دا شو. دویمه خبره دا ده چې اليوم اکملت لکم دینکم، نن ما تاسو له دین پوره کړو. د دین پوره کېدو معنا دا ده چې دا یو مستقل نظام دی مکمل. اکملت لکم، کمال ته ورسېدو. کمال او تمام کې څه فرق دی؟ اکملتو د اتممتو په فرق پوهېږئ؟ تمام دې ته وایي چې یو شی ذي اجزای، نو دا هغه تمام اجزا، هغه ټول اجزا را چې ټول د تمام معنا موږ وایو چې ټول هلکه تمام خلق راله، داسې نه وایي چې کمال خلق راله. ټول معنا دا ده چې خلق فوج، خلق د چا نوم دی؟ هلکه ټول خاندان راغی، نو خاندان د زید عمر بکر خالد والد شاهو باهو نوم دی. نو چې زید عمر بکر خالد والد شاهو باهو ټول راشي نو خلق وایي ټول خلق راله. کمال دې ته وایي چې هغه په صفاتو کې او په معنا کې را پیدا کیږي. یو سړی کمال ته رسیږي، هلکه دا سړی اوس کمال ته ورسېده، خپل پوخوالي ته ورسېده، حتی اذا بلغ اشده، چې د صفاتو په لحاظ سره چې په دې سړي کې کم کمی و، او کمال هغه صفاتو په لحاظ سره هغه کمی ټول پوره شي. نو دلته قرآن د کمال تعلق د دین سره وایي او د تمام تعلق د نعمت سره وایي. نو اکملت لکم دینکم معنا دا ده چې د دین کوم اجزاو، دین چې د کومو اجزاو نومو اټول رالو او دا اوس رالو. دین چې د کومو اجزاو نومو اټول رالو. الله دې وکړي چې تاسو په دې خبره پوره پوه شئ. عام طور باندې دین خلک څه ته وایي؟ دین په تا کې راشي او دین په ما کې راشي، او دین هلته لاړ شي او دین دلته لاړ شي. دین خلک څه ته وایي؟ دین خلک یو خبره ته وایي، دوه ته وایي، درې ته وایي، چېرته یو ځای نه یو ټکی زده کړی دی، بل ځای نه یو ټکی سني سنایي. دا سني مسلمانان دي که نه؟ سني مسلمانان دې ته وایي سني سنایي والا. سني سنایي هلته مې څه واورېده، هلته مې څه واورېده، سني سنایي والا مسلمان.
سنی دی سنی نه دی سنی مسلمان شه سنی نه سنی نو دا سنی مسلمان څه کوي د دین نه خبر نه دی دین به د مانځه ته وایي روژې ته وایي چېته یو ټکي ته وایي چېته ذکر ته وایي چېته تسبو ته وایي چېته ډوډۍ ته یو خاص قسم کېناستو ته وایي چېته یو خاص قسمه ګیري ته یو خاص قسمه جامو ته چې په جامو کې د کالر نه وي که د برطانیې نه ولا چا کوټ راولېږو 50 کالر یې پکې ځوړندې وي هغه اغوندي خو چې دلته کم کمیس ټیلر جوړ کړی او کالر پکې هغه نه اغوندي دا دین نه دی دین دې ته وایي د هغې د دین په لحاظ باندې چې تمام اجزا دي نو هغه راله او هغه اوس راله اکمال دین مخکې و خو کمال ته اوس ورسېده ځکه چې د دین داسې څه خبره نه ده چې پاتې شو د فکر په لحاظ سره وې د عقیدې په لحاظ سره وې د عمل په لحاظ سره وې د خاندان په لحاظ سره وې د احکامو په لحاظ سره وې د معاملاتو په لحاظ سره وې د اقامت په لحاظ سره وې نو داسې کومه خبره ده چې هغه په حجة الوداع نه مخکې پوره شوې نه ده عقیده وا بالکل عقیده خلکو زده کړه په دې پوه شو عقیده کې څه شک پاتې نه شو اعمال ټول راله څومره چې څه اعمال الله تعالی په چا فرض کول هغه ټول فرض بیا د سرماتې او د غاښماتې نه واله د مرګ او د ژوند او د هر څه پورې فیصلې ټولې راغلې اختیارات ټول راله اجتماعیت کې امامت ملاو شو نو چې دا ټولې خبرې ملاو شوې نو اکملت لکم دینکم شو واتممت علیکم نعمتي اليوم اکملت لکم دینکم دین کمال ته ورسېد د کمال مطلب دا چې صفات برابر شو واتممت علیکم نعمتي او نعمت مې در باندې تمام کړ یو نعمت دا و چې پیغمبر مې در درکړ نعمتونه دې ته وایي که نه چې هغې کې تمام راغلی یو نعمت دا دی چې په هغې کې مې در پیغمبر ده بل نعمت دا و قرآن مې در درولېږو بل نعمت دا و چې وخت په وخت مې ستاسو مدد وکړو بل نعمت دا و چې امامت مې د بني اسرائیلو نه واغسته او تاسو ته مې حواله کړو بل نعمت دا و چې دا توفیق مې در درکړو چې تاسو یو اجتماعیت دی او یو اجتماعیت مې در غالب هم کړو بل نعمت دا و چې یوازې په خپل وطن کې غالب نه شوې خپلو دشمنان هم ومنلې چې تاسو سره یو دین دی یو مذهب یو عقیده یو فکر در سره دی بل نعمت دا دی چې بین الاقوامي طور باندې ټولې دنیا ته ګوره د صلح حدیبیې نه بعد رسول الله ټولې دنیا ته خطونه ولېږل ستاسو دا دعوت یو عالمي دعوت شو په عالمي منظر کې او په عالمي حدودو کې داخل شو رومیان ته خبر شو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه غواړي فارس والا او ایران والا ته خبر شو حبش والا ته خبر شو یمن والا ته خبر شو غسانیان ته خبر شو جزیرة العرب نه چاپیره دنیا ټوله خبر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول دنیا ته خطونه ولېږل نو اکملت لکم دینکم معنا دین خپل کمال ته ورسېد دین وو هو هغه تمام صفات پکې راغله هغه تمام صفات پکې راجم شو نو دین کمال ته ورسېد چې کله دین غالب شو او اتممت علیکم نعمتي د ما له طرف نه خپل نعمتونه او خپل څه احسانات د ما په تاسو باندې هغه مې در باندې وکړو او هغه هم پوره شو چې ما څونه احسانات په تاسو کول امې در باندې وکړو او ورضیت لکم الاسلام دینا دا ستاسو له طرف نه خبره کوي چې ما خو دا وکړو ما خو دین در له کامل کو کمال ته مې ورسو ما نعمتونه پوره کړو 1 2 3 4 5 دا مې در باندې پوره کړو نو د دې په بدل کې تاسو مې یو غټ کار وکړو هغه تاسو دا کار وکړو تاسو جدوجہد وکړو تاسو قربانۍ ورکړې تاسو کلی پرېښو هجرت هم وکړو جهاد هم وکړو قربانۍ هم ورکړې مال ځان جان وینه هم توی کړه بالکل د دې لارې صحیح سپایان شوې او حقیقت کې تاسو هغه جدوجہد چې وکړو هغه جدوجہد رضیت لکم الاسلام دینا اوس زه په دې خوشحاله یم درنه چې تاسو اسلام ته خپل دین ووي اسلام د دې خپل اجتماعي نظام بنیاد هم په اسلام کې ښودو او د هغه اسلام په بنیاد باندې تاسو یو اجتماعیت قایم کو په دې کې ستاسو کمال ګوره الله تعالی خپل نعمت هم ذکر کړو اصل نعمت خو د الله تعالی خو د دې صحابه هغه کمال هم پکې ذکر کړو چې صحابه ورته وایي تاسو مو واقعي غټ کمال وکړو
تاسو هم غټه قرباني وکړه تاسو هم چې په وس کې سو هغه هم ټول وکړه جدوجهد هم وکړو او دغه جدوجهد په نتیجه کې درنه زه خوشحاله یم دا د درې آیاتونو مطلب شو څلور آیاتونه اوس تاسو ګورئ دې کې دننه نورې خبرې هم پاتې هغه څه دي قرآن چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوله باندې د دین خبره کوي نو یا د الدین خبره کوي او یا د دین نسبت چاته کوي نو که د دین خبره کوي نو الدین وای چې دین به حیثیت اجتماعي نظام خبره کوي نو هغه ته الدین وای هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله پټول دینونه غالب کی هغه باقی دینونه او دې دین حق وي ان الله اصطفى لكم الدين بالف لام وتوي یا وت الدين وي یا وت دين الله وي ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله یا وت دين حق وي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق چې کله انسانانو کې چاته نسبت کوي نو به پیغمبر ته همیشه نسبت کوي پیغمبر ته نسبت کوي بل چاته نسبت نه کوي ګوره په دې مکی آیاتونو کې ګورئ تاسو په دې مکه معظمه کې څومره دعا آیاتونه د راغلي دي که نور تاسو معلوم یا غته وایا قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين او پیغمبر علیہ السلام مکه کې आवाज دی که صحابه وسره دي نو لنا دین وی لکم دینکم ولنا دین نه ولی دین لیا یوازې پیغمبر ځان یادي الله تعالی دا خو د پیغمبر خبرې خو نه دي الفاظ خو د پیغمبر علیہ السلام نه دي الفاظ د الله تعالی دي نو ګوره ولی دین وی نسبت صرف پیغمبر ته یوازې کوي دا په کوم ځای کې کوي مکه معظمه کې بل د مکه معظمه بل آیت د سورۃ یونس وایا قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم په مکه معظمه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دین عمل کوي صحابه کرام په دین عمل کوي ابو بکر او عمر او عثمان او علي مسلمانان دي د مخکنه رضی الله تعالی عنهم نورم به شمیر صحابه دي خود دین نسبت هغه صحابه ته اجتماعیت نه کوي خلق تبیاوی ایها الناس اے خلقو ان کنتم فی شک من دینی که زما د دین په باره کې په شک کې نه چې زما د ملګرو زمون په دین په باره کې په شک نه زما ان کنتم فی شک من دینی که زما د دین په باره کې په شک کې دا مکه معظمه ده بیا چې کله مدینه منوره له خبره دلته رااله او صحابه کرام هغه ځای ته خبره ورسوله چې کوم ځای کې الله تعالی وی ورزیتو نو الته وتبیا وی سوی وته اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اے پیغمبر او صحابه او تاسو ټول اوس په ټول یادای ځکه چې د ټولو دین غالب کو دا اوس اجتماعي شو مخکې پیغمبر صرف وو مرګري وسره وو خو دین اجتماعي شکل نه اختیار کړي نو پیغمبر صرف نمونه وا اجتماعیت نمونه نو اجتماعیت ونه بیا چې د دې قربانو په نتیجه کې ټول اجتماعیت راغی او اجتماعیت هغه یو کمال ته او بلوغ ته ورسېد نو بیا وی دینکم اليوم يئس الذين كفروا من دینکم او بیا ورته وی اليوم اكملت لكم دینکم ځکه دا ستاسو اجتماعي دی دا د دین تصور دی خجی دین تصور دا دی چې یا پیغمبر د دین لپاره نمونه ده او پیغمبر ته حق حاصل دی چې هغه زما دین او یا چې بل مسلمان ځان ته وایي چې زما دین نو دا مسلمان کاکا به الله وایي چې د اجتماعیت راولي او هغه اجتماعیت په دشمن ومني نو دا ما او تا چې دینداری ده بس خدای دې وته دینداری وایي چې خدای زمونه قبول کړي دا دینداری ده ورنه تا د شي دینداری ده د بل چا د شي دینداری ده ته په کوم ځای کې لګیاي کوم ځای کې سړېږي تا دماغ کوم ځای کې دي
لس کسه او شل کسه او لاک نه یو کروڑ خلک دی راجمع کړلو تقریر دی وته کته زمانه خه تقریر وکولای نشي مړ تقریر څه کمال تقریر څه تقریر ول دینو کې ته بس تقریر کې سني سنای خبر وي او سبحان الله بل په خپل نه پټ کې پويږي او نه سن خبره تاسو ته نه ما چاته وایم هغه په ځان پويږي چې ماته وي او دین می زده او دین می داسې په دین باندې اول دان راشه پوي کراشه دلته کینه دوزانو کینه چې دې په آیات پوي کوم نو اکملت لكم بیا پکې او ټکه بلم دی په بل ټکیم ځان پوي لکم ولدا دین د الله تعالی مجبوری ده الله تعالی او د دین حق وای دین الله ورته وای خو دې دین کې ګورای چې څه فائدہ ده نو لکم دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته خطاب کوي نو هغه تم دا وای ورکنه علم نشرح لك صدرك وای کنه علم نشرح لك صدرك ولې ما ستا سینه ستا د پاره نه د کلاو کړی د پیغمبر د سینه چې کلاو کړه او په دې کې د دومره علوم او معارف ورواچول او د دومره کمالات پکې ورواچول نو دا د الله تعالی مجبوری و او د الله تعالی ضرورت نه ویلکا دا ستا ضرورت دا د خدای ضرورت نو خدای د ضرورتونو نه بالا ده توحید خلق زوتی را زوتی یو خبر دی او بل خبر دی او اړه یو راړه یو شل کاله قرآن بیان کو خدای وګړه توحید په ټکی پوي ورفعنا لك ذکرک پیغمبر دا ته چې په مخه پارځه کې یادېږي او زه دې ویم چې پارځه کې یادوي چې زه یادېږم نو ته به یادېږي نو دا زما ضرورت دی خدای باندې کې دا ستا ضرورت دی ورفعنا لك دا مثال دا کارو دا ته چې مې اوچت کړی دا زما مجبوری نه وه دا زما ضرورت نه و ورفعنا لك ذکرک الله محتاج نه دی الله الصمد ما او تا محتاج یو په دې ځان پوي کوي چې اسلام دا موږ د اسلام خبره کوو په دې داسې ځان پوي کوي لکه په دې رڼا ورځ چې ځان چې په دې پوي نن د ګل ورځ ده دا د نور په اسمان کې خرنا څنګه چې په دې باندې یقین دی چې په دې یقین پیدا کا چې ته به اسلام له هیڅ فایده ورنکې زه به اسلام له هیڅ فایده ورنکم ظرف که زما او ستا دومره وي نو د هغه ظرف په مطابق به ما او تا د اسلام نه فایده والو اسلام د وجه نه خلق لوړ شوي دي اسلام د چا د وجه نه لوړ کېږي اسلام د چا د وجه نه لوړ کېږي اسلام د وجه نه ته لوړېږي ته به غټېږي ته به معزز کېږي ته به عزتمن کېږي ته به قدرمن کېږي الاسلام یعلو اسلام خو د ډېر غلبه اسلام که یو سړی ومنو که هیڅ چا ونه منو بیا هم اسلام دی اسلام دې ته محتاج دی چې خلک دی ومني اسلام دې ته محتاج نه ورزیت لکم ور اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم رضیت لکم دا ستاسو د پاره دی فایده پکې شته راجمع شوي اجتماعیت دی راوستو غلبه دی راوسته په اسلام دی عملو کو اسلام له پرشتینې غاړه ورکړه ایمان له پرشتینې غاړه ورکړه نه بس ته به لوی شي نو ته به غټ شي نو ته به د مزو خاوند شي نو ستا به مزې شي نو خدای پاک له خو ستا عبادت او فایدې څه فایده نه ورکوي ستا عبادت او ستا برګي خو خدای له څه فایده دا یو حدیث دی حدیث قدسی چې ای بندگانو که ستاسو د اول انسان نه واله د آخر انسان پورې دا ټول د ټولو نه زیات متقي شي چې څونه متقي او انسان کېدی شي نه ما زاد فی ملکی شیئا زما په خدای کې دومره ذره اضافه نشي کېدی او که تاسو د ټول دنیا د انسانان د اول نه واله د آخره پورې دا ټول علی افجر قلب د زړه په لحاظ سره ټول نه بدترین خلق شي د عمل او د عقیدې په لحاظ سره بدترین خلق شي نه ما نقص من ملکی شیئا زما په حکومت کې او زما په خدای کې دومره ذره فرق نشي راوستی او بیا ویل او ان اولکم که د اول انسان نه واله د آخره پورې ټول په یو میدان کې راشه او هر سړی چې په زړه کې څه غواړي د الله تعالی نه هغه وغواړي او الله تعالی هغه هر څه ورکړي چې د هر چا په زړه کې څه دي د لویو د وړو د پویو د ناپویو د نرو د ښځو چې په زړه کې څه راځي هغه ټول د الله تعالی نه وغواړي نو الله تعالی فرمایي چې زما په خزانه کې به دومره ذره کمی راشي دا ولې زه ورکړم زما په خزانه کې کمی نه راځي دا خو د الله تعالی وایي دا خو ما سره چې څه دي بندګانو تاسو دپاره دي دا خو زه ستا د فایدې دپاره تا ته وایم چې د سړي زوی شه
تا ته فائدې لپاره تا ته وایم چې سم شه. نو لکم رفعنا لك ذکرک نشرح الم نشرح لك صدرک. الله خو صمد دی، الله خو لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله غنی دی او رب چا پیژندلی نه دی. نو دویمه خبره دا شوه چې لکم. یو درېمه خبره بله زده کول غواړي په دې سره. یو بني اسرائیلو چې الله تعالی هغې باندې نعمت کړی و، هغه نعمتونه خو په هغې یو امت مسلمه دی چې په دې الله تعالی نعمت وکړو. بني اسرائیلو ته چې نعمتونه کړي نو بني اسرائیلو ته ویلي وو یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم. بني اسرائیلو ما پتا سو نعمت. یو مولا به که څه به خدای والے څه شی به چې ته په دې دغه کې چا راته ووایه یو واتساپ کې راته چا یو شی رالیک. اب بدبخته بچی وایي په اردو کې چې ته لګیا دی. بدبخته وایي چې قرآن کې چې الله تعالی موږ ته وایي په مانځه کې چې موږ وایو چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، نو وایي دا انعمت علیهم خو هغه بني اسرائیلو که نه وایي چې موږ د خدای نه د بني اسرائیلو هغه لاره غواړو. وایي خو خدای پاک ویلي په قرآن کې چې صراط چې یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم. نو وایي دا خو بني اسرائیلو لارې موږ غواړو که نو وایي تاسو خو دا بني اسرائیل سره دښمني کوئ. یهودیانو لارې خدای پاک ورته وایي چې په مانځه کې ته غواړئ ولې تاسو سره بار دښمني کوئ. داسې بدبخته او دا نه ګوري چې دغه انعمت علیهم دا مطلب دی که د انعمت علیهم دا مطلب دی چې ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. او كذا بني اسرائيل يادين بیا په دا مغضوب عليهم سوق دي او غضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليهم. قل أنبئكم من شر من ذلكم من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. دا سوك يا دي لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. دا سوك يا دي لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. دا سوك يا دي وباءوا بغضب على غضب سوق يادي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دا سوق يادي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. دا يريد إخوة أو دا زدل تبلا نقطة تاتبه أمت مسلمة دا زيتا ورسيد قرر دي نمخي ودا آيات ندي ويلي امت مسلمه چې دغه درجې ته ورسېده چې دین په ټوله دنیا غالب کو او یو بین الاقوامي قوت ته جوړ کو چې رومیانو او ایرانیانو مو منل چې واقعي دا څوک دي. چې دغه ځای ته ورسېده نو قرآن ورته یو ټکی دلته وایي چې اتممت علیکم نعمتي. ګوره بني اسرائیلو ته اتممتو نه ویلې، انعمتو یې ویلې، اتممتو یې نه ویلې. هغې ته وی یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم. بس انعمتو انعام مې باندې کړی نو په هغې باندې انعام کړی مطلق او مطلق په ضمن د فرد کې موجودېږي او په ضمن د کل کې موجودېږي. لږ منطق داسې لږ ګروی را ګروی خیال شی مطلق او مطلق شی پکې زوتوي. نو انعمتو معنا مطلق نعمت. مطلق نعمت دې ته وایي د هغې یو فرد موجود شي دا نعمت شو. خو امت مسلمه ته په دغه امت مسلمه ته په اوله ورځ په مکه کې نه دی ویلي، د دې نه مخکې ورته نه دی ویلي چې دغه ځای هغه عروج او کمال ته ورسېده ټولې خبرې. صلح دغه نه مخکې څنګه چل شوی؟ حجة الوداع نه مخکې څه چل شوی؟ حجة الوداع نه مخکې کومه خبره پاتې وه؟ څه پاتې وه؟ داسې څه خبره پاتې وه؟ نو دا مطلب و د هغې چې عقیده پوره وه، عمل پوره و، حکومت برای راست فیصلې د اختیار د نبی علیه الصلاة والسلام سره و، دعوت او تبلیغ کار د دنیا په لحاظ سره 124 خطونه رسول الله صلی الله علیه وسلم حکمرانانو ته لیږلي وو. دنیا ومنله خبره چې بس دا دین شو، دا مکمل دین دی. بس یو بین الاقوامي خطبه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خطبه حجة الوداع کې ځکه وویله که نه بین الاقوامي خطبه ته ووایه که نه دلته پاسه ودرېږه بین الاقوامي خطبه ووایه چې ټوله دنیا دې داسې کوي. حال مو ته وایي چې ته څوک یې؟ چا ته وایې؟
نبی رسول الله سلام بین الاقوامی خطبه ویل نو سی ویل دای په مکه معظمه کې ویل نه ویل دای ال تزکه ویل چې بین الاقوامی تور باندې او قوت ملاو دنیا منلې چې دا شوق دی رومیان هرقل ته یریدل ورشي هرقل ته جړبېدل چې خط ولیدنه هغه یری دا غوي د ماری په خدای قسمی چې دا ته چې سوي چې دا ټیک وي دا د ما د خپل لاندې د ازمکه دا به د پلاس کې راځي دا په اختیار کې راځي هرقل ولرزو رومیان ولرزول ويرول نو هغه نو اتممت علیکم نعمتي نو الله تعالی وته نعمت مې واده کړې نه ده مکمل کړې مې تمام مې کړم تمام نو تو توایا پاغه باندې صرف نعمت کړو او په امت مسلمه نعمت تمام کو خدا تمام د نعمت خو په تام کوي خو تا غزه ته ځان رسو کنه ځکه همون د توایو چې اقامت دین خبره څنګه او اقامت دین د لوب نه دي ته په دکان کې خرڅې بیا چې د اقامت دین بیا نور انګ بنګ کوي اكو بکو کوي د اقامت دین زه راشي بیا تا نه یری ارس نه اقامت دین د سیاسي او انتخابي ناره نه ده ته صرف انتخابي ناره جوړه کوي اقامت دین کار غواړي او دا د کوړي مازدین کارم نه دی دا د سر سودا ده سر سودا دا غرونو سره ډغري دي ته یو جرنیلګي نه یریږي دا په مخ کې کول نشي کولای ته به ول چا سره سوګي वो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प इकबाल से होना वही पहले अपने पे करे खाकी में जान पैदा करे तो जान को मख तो मख जान जवंदे साबित kan तो मरे अतममत अलैकुम नेमती ورضيت لكم الاسلام دينا لا تاسو چې کوي ورضيت لكم الاسلام دينا ان الله وجه په دې خوشاله دغه یو نقطه بلم پاتې د ډیره اهمه هغه په وقفې نه پښو